السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. اولسمه سپرا سورۃ یونس آیت نمبر دا 28 آیت نمبر 28. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ. د ماډیر عزتمند اوریدونکو، تیر شوی سبق نه بعد چې پاغه کې الله رب العزت دا خبره فرمایلی و چې کوم کسان بد عمل کوي نو هغه ته د بد عمل مطابق بدل ملويږي، او دا هغه په مخونو باندې به ذلت وی او تورواله بوي، او الله تعالی نه به هیڅوک نوي چې هغه بچي، او دا کسان جهنميان دي او دوی به همیشه په جهنم کې وي. اوس نن سبق کې الله رب العزت د قیامت د ورځې، د حساب د ورځې، د حشر د ورځې یو منظر پیش کوي. الله فرمایي وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، او په کومه ورځ چې موږ به راجمع کو هغوی اټول، یعنی دا ټول انسانان به مو راجمع کو، او خصوصا دیجه کې خطاب هغه خلکو باره کې دا چې کوم خلکو په دنیا کې الله نه علاوه د بل چا عبادت کړي دا، شرک کړي دا، د بوتانو عبادت کړي دا، د قبرونو عبادت کړي دا، د انسانانو عبادت کړي دا، یعنی الله سره شریک جوړ کړي دا. نو هغه باره کې الله فرمایي چې دوی به قیامت په ورځ مونږ راجمع کو، ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم، او بیا به مونږ دې مشرکانو ته وایو چې په خپل ځای باندې ودرېږئ. لکه څرنګه یو کلاس کې په یو جماعت کې طالب علمان سبق وایي، استاد راشي نو هغه ته وایي چې ودرېږئ. یعنی کوم کسان چې کوم طالب علمان چې غیر حاضر وي یا چا څه غلطي کړې وي، نو الله رب العزت په دې مشرکین ته وایي چې په خپل ځای باندې ودرېږئ. او دا دی الله رب العزت وینا ده. ګوره دا د انسان وینا نه ده، دا ډېر د غضب نه ډکه وینا ده، دا ډېر د روب نه ډکه وینا ده. په دې کې به ډېر خوف وي د خلکو د پاره، ډېر روب وي د خلکو د پاره، ډېر یره وي د خلکو د پاره. او بیا به تعالی فرمایي چې انتم وشرکاؤکم، تاسو هم ودرېږئ او تاسو چې چاته عبادت کولو هغه دې هم ودرېږي. فزیلنا بینهم، نو الله به د دوی په منځ کې جدایي راولي. یعنی دغه مشرک چې په دنیا کې خپل هغه مجازي خدای باندې دا ډاډا او چې دا به ما قیامت پورې اخلاص کی، الله به د دوی په منځ کې جدایي راولي. کداغه خدای دی هر شي نه جوړ کړی دا، کدای بت په شکل کې خدای جوړ کړی دا، کدای د قبر په شکل کې خدای جوړ کړی دا، کدای د انسان په شکل کې خدای جوړ کړی دا ځان ته، کدای یو فکر او نظریه ځان د پاره یو خدای جوړ کړی دا ځان د پاره. نو الله و تو فرمایي چې تاسو ټول ودرېږئ، الله به د دوی په منځ کې جدایي راولي. بس د دوی رابطه ختمه، دوی منځ کې جدایي راغله. وقال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون، او په دې وخت کې به هغه خدایان وایي
چې کوم خدایانو ته دوی عبادت کولو چې ما کنتم ایانا تعبدون چې نوې تاسو خاص مونږ ته عبادت کوونکی تاسو خو دې مو عبادت نه کړې دا اوس بل یو عجیبه خبره شوه د مشرکینو لپاره چې په دنیا کې ته د چا عبادت کوي قیامت کې پورې چې به دغه کس تا نه انکاري شي چې دی خو د ما عبادت نه کړې دی خو ما ته سجده نه ده لګولې یا ما خو دې ته نه ویلي چې دا کار وکړه نو په دې ځای کې خصوصا هغو خلکو دپاره دا خبره ده خصوصا هغو خلکو دپاره چې کوم نیک عملي خلک کوم بزرگان خلک کوم اولیاء الله خلک په قبرونو کې پراته دي او مونږ هغوی ته سجدې لګو هغوی ته پته هم نشته چې مونږ ته څوک سجده لګوي هغوی ته پته هم نشته چې د مونږ څوک عبادت کوي نو قیامت پورې چې به دوی ورته وایي چې تاسو خو د مو عبادت نه ده کړی تاسو ته خو مو نه ویلي چې د مو عبادت نو د دوی رابطې به ختم شي د دوی تعلق به ختم شي د دوی تمه به ختم شي همدارنګه که چا بت ته عبادت کړی ده نو بت هغه به هم قیامت پورې چې د خپلو معبودانو ته وایي که نه چې تاسو ته چا ویلي و چې تاسو د ما عبادت وکړئ په دنیا کې خو بت هغه خبرې هم نشي کولی د ابراهیم علیه السلام واقعات تیر شوي دي او مخکې به راشي چې ابراهیم علیه السلام کله خپل قوم ته ویلو چې تاسو د خپلو بوتانو نه پوښتنه وکړئ که نه چې تاسو باندې ګزارونه چا کړي دي نو هغوی خپل سرونه ټیټ کړل چې دا بت خو خبرې نشي کولی نو دا څرنګه خدای دا چې هغه خبرې هم نشي کولی هغه خوراک هم نشي کولی نو هغه به تا ته څه دیر کړي اوس تاسو ترجمې ته متوجه شو ویوم او په کومې ورځ به نحشرهم چې راجمع بکو مونږه جمیعا ټول خلک ثم نقول او بیا به مونږ ویو للذین او خلکو ته اشرکو چې شرک کړی دا مکانکم چې ودرېږئ په خپل ځای باندې انتم تاسو وشرکاؤکم او د تاسو شریکان فزیلنا بینهم نو جدائی براولو مونږه د هغوی په منځ کې وقال شرکاؤهم او بیئی خدایان د هغوی ما کنتم چې نه وئ تاسو ایانا خاص مونږ لره تعبدون عبادت کوونکي الله تعالی د په دې سبق باندې مو ته پویا او الله تعالی د په دې باندې عمل کول